امام بیهقی رحمه الله ذکر کړی دی چې زمونږ یو استادو امام ابو عبد الله حاکم رحمه الله د هغه په مخ باندې ډېر دانې وي، هر قسم علاج یې وکړو خو هېڅ فایده ورنه کړه. په دې کې تقریبا یو کال تیر شو. یو ورځ دی د امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله په خدمت کې حاضر شو او هغه ته وویل چې حضرت تاسو زما لپاره د جمعې په ورځ باندې خاصه دعا وکړئ چې الله ما ته د دې بیمارۍ نه شفا راکړي. همدغه شانه شوه، ده ورته د جمعې په ورځ باندې په اخلاص باندې دعا وکړه او خلکو ور باندې امین ووې. کله چې بله د جمعې ورځ راغله نو یوه ښځه راله او یو کاغذ امام ابو عثمان رحمه الله ته راولېږه چې په هغه کاغذ کې هغې ښځې لیکلي وو چې تېره جمعه چې کله زه کور ته لاړم نو ما ماسوتن مې د امام ابو عبدالله حاکم رحمه الله هغه د صحت دپاره په اخلاص باندې دعا وکړه. کله چې وده شومه نو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم هغې سره مې خوب کې ملاقات وشو او هغوی راته وفرمایل چې ابو عبدالله حاکم ته ووایه چې په مسلمانانو باندې د اوبو فراخي راوله، د دې په برکت په الله پاک تعالی شفا درکړي. امام بیهقی رحمه الله فرمای چې ما دا کاغذ ابو عبدالله حاکم ته ورولېږه. هغه چې دا کاغذ وکته نو فورا د خپل کور مخې ته د اوبو یو سبیل جوړولو حکم وکړ. کله چې سبیل جوړ شو نو هغه به د اوبو نه تازه ډکو او مسلمانانو به د هغې نه اوبه څښلې. نو امام بیهقی رحمه الله وایي چې یوه جمعه په منځ کې نه وه تېره شوې چې په مخ باندې د شفا آثار ښکاره شو او ډېر زر ټول مخ د دانو نه صفا شو او د مخ کې غوندې بلکې د هغې نه هم ډېر صفا او بې داغه روت. عزتمنو دا غرنګې نورو ډېرو بزرګانو په بیماریانو او مشکلاتو کې دغه د صدقې ورکولو طریقه اختیار کړې ده چې په نتیجه کې د الله رب العزت شفا ورکړې ده، مشکلات یې ورته حل کړي دي. نو صدقه بهترین او افضل عمل دی. حدیث مبارک کې راځي عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي ذکر لی ان الاعمال تباها فتقول الصدقه انا افضلکم. بما ته وښودل شو چې اعمال په یو بل باندې فخر کوي، صدقه به وایي چې زه په تاسو کې بهترین عمل یم.